د روزې په حالت کې هم موږ دا تجربه کړې ده چې کوم انسان ډیر زیات فاسق او فاجر ولې نه وي د په زړه کې د الله تعالی خوف وي دا کس کله هم د غیرت نه برداشت کوي چې د روزه ماته کوي د روزې حالت ته روزه نیولې ده د ګرمۍ موسم ده دا کس تګی ده وږی ده او د په زړه کې دا خواهش هم ده چې ما وبس کلی وي په کمره کې یوازې ده څه رکاوټ هم نشته ورسره څوک ویني هم نه او په کمره کې فریج هم شته سړې اوبه هم شته دومره تګی ده چې د تګ د وجې نه د ژبه بهر ته راوځي د په زړه کې خواهش هم شته خدای بیا هم فرشته نه ورځي چې هغه ګلاس کې اوبه راواچوي او اوبه وڅکي وجه څه ده چې د یو مسلمان غیرت هم دا نه برداشت کوي چې هغه روزه ماته کوي او اوبه وڅکي حالانکه که چېرته دی اوبه وڅکي څه رکاوټ هم نشته ورسره څوک ویني هم نه ماښام د که بهر ته راوځي د خلکو سره روزه ماته کوي نو څوک یې پېژني هم نه چې دغه کس روزه شته نیسته څه علامات هم نه دي پې ظاهر خدای بیا هم روزه نه ماتوي دی بیا هم اوبه نه څکي دی بیا هم خوراک نه کوي هغه وجه څه ده چې د ده په زړه کې د الله تعالی خوف ده اوس په دا کمره کې څوک شته هم نه د اوبو نه منع کولو ول څه رکاوټ هم نشته څوک د ویني هم نه خدای بیا هم اوبو نه څکي دا د اوبو نه د رکاوټ وجه څه ده د الله تعالی خوف ده کچېره د پزړه کې د الله تعالی خوف او ک ډېر سہولت ته ملاوي شي نو توکل هم د الله تعالی د احکاماتو نه فرمانی نه کوي مونږ عادت جوړ شوی ده نو پکار ده هر انسان ته چې هغه په خپل زړه کې د الله تعالی خوف پیدا کړي د الله تعالی ډار پیدا کړي بیا چې کله هم انسان د ګناه سره مخامخ کیږي بیا به د پزړه کې بار بار د الله تعالی خوف راځي چې دا ګناه کما وکړه دا خو یو عارضی ګناه ده دا ختم کیږي نو زه همیشه د پر الله تعالی خفه کوم دا د ما لپاره مناسبه خبره ده هغه ذات چې هغه پیدا کړم ما ته رزق راکوي د ما د صحت د هر شي خیال الله تعالی ساتي زه بیا هم د الله تعالی نافرمانی کوم نو هر انسان ته پکار ده چې هغه کا روزه په حالت کې وي او کبل حالت کې وي د الله تعالی خوف د همیشه په زړه کې ساتي وزدا ګناګار انسان ده دغه په زړه کې کچیرته د الله تعالی خوف نه وو د بروزه هم ته کړی وي بهر ته بچا ته پته هم نه لګیدله بګه به ځان داسې جوړ کړو چې د ما خو روزه ده چاته څه پته لګي خو د روزې د ماتولو نه منع کولو ول شی د الله تعالی خوف ده نو چې کله د پزړه کې د الله تعالی خوف بیا انسان ان شاء الله همیشه د پاره کامیاب